رسول الله صلی الله علیه وسلم د احد د غره په ویخ کې د صحابه کرامو او د مسلمانانو صفونه د جنگ د بار جوړ کړي او بیا د ابو عامر چې مخکې پر راهب باندې مشهور او بیا نوم فاسق شو رسول الله صلی الله علیه وسلم وتفاسق ځکه چې راهب په یهودو کې پرهیزګار ته وایي زاهد تقوادار پرهیزګار او د په باره کې په تېره جمعه کې بیان شوی چې دی په مدینه منوره کې او خلق به د ته راتلل د دعا دپاره د ده د زهد او تقوا خلق ډیر قائل نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته رالو هجرت یې وکړو نو دغه وخت کې د ده په زړه کې بغض او حسد پیدا شو چې اوس خو به دا خلق د څخه ځي او ما څخه به نه راځي قرآن کریم کې الله جل جلاله د یهودو دغه خوی ذکر کړی بیا دا غین ورستو د سخت دشمن شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا هغه کس ته چې د په وینا سره منافقینو په مدینه منوره کې د قباء ته مخامخ بل جماعت جوړ کړو نومې د جماعتو او هغه د کفر او د منافقینو مرکز چې هغه ته قران پاک کې مسجد ضرار وای نو دغه جماعت بنیاد هم دې جوړ شوی ابو عامر رسول الله صلی الله علیه وسلم په د باندې بیا لقب دراهب په زبانه فاسق خو دې بیا لاړو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې استوګنه اختیار کا نو د مکې ته لاړو د بغض او د حسد د نفرت د وجنه او مشرکین سره شو د مسلمانانو خلاف او د اسلام خلاف او د پیغمبر اسلام خلاف به خلق تیار ول چې کله په احد کې کافر او مشرکین د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله ترال نو د امروته وډمبه چې د کافر د لخر نه روته نو دغه کسر وته ابو عامر د اوس قبیله سردار او مخکې او غیب ډیر قدر او احترام او عزت کولو د چې کله وروته نو غیته आवाज کو چې اے د اوس خلکو راځي ما سره شامل شي او هغه مسلمانان هغه وخت چې څنګه هغه د आवाज واوریدو نو هغه وته چې ز فاسقه الله جل شانه د استاسترګ کلم یقین کی ته هلاک شي برباد شي د چې د سپک سپوري ووري د خپل باره کې چې دا خو زما معتقدینو او زما سره تعلق او زمانه بغیر چا پیر ناستو زما به ډېر قدر عزت کولو زما پر جنبه او اوس داسې الفاظ نو د ذلیل او رسوا بیا لخر ته واپس شو چې دا خلک اوس بدل شوی دی بهر حال د چې کله ذلت سره واپس شو نو ډومبه کس چې د کافرو د لخر نه د مسلمانانو د مقابله د بار وروته دی هغه یو کافر طلحه ابن ابي طلحه دا طلحه نوم د پلار نوم او کنیت ابو طلحه دی دلته یو خبر عرض کم چې دا غي تعلق د طالبانو سره دی چې طلحه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي هم دی او ابو طلحه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل صحابي دی او دا طلحه دا کافر او مشرک دی نو یاد ساتي چې په صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې کله په یو نوم باندې متعدد کسانی ګڼ کسانی هغه صحابم کې دي شي او هغه په کافر حکم کې دي شي نو ته چې په کتاب کې یا په لټریچر کې چرته یو نوم عمومي نو دا بنوي چې دا هغه کافر دی یا دا مسلمان دی کې دي شي چې ته کافر ګڼي هغه مسلمانې کې دي شي چې مسلمان او صحابي ګڼي هغه کافر نو دا احتیاط دا د رجالو په کتابونو کې کیږي او علماو ته پته
چې څوک د رجالو کتب بینی کوي چې آیا دا هغه کافر طلحه دی او که مسلمان دی. طلحه خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی او د پلار ابو طلحه په نوم باندې هم بل صحابي دی او هغه د حضرت انس رضی الله عنه پلندر دی. بهر حال رمبه مقابل چې د وسلې سره وروته نو طلحه ابن ابي طلحه او د आवाज کو د مسلمانانو لخر ته هغه زمانہ کې جنگ داسې و چې مخامخ په مخامخ په میدان کې صفونه ولاړ او جنگ به په تورو باندې کېدو او په نیزو او برچو باندې وکېدو او په غشو په لیندو باندې وکېدو. نو د غشو د لیندې مار او دغه گزار بلري او نیزه شل چې بو نو دغه گزار به دغه لاس کې بلو یو ما تاسو ته مخ کې عرض کړو. نو دغه سوک ونن سبا چې موږ ته شل وایو دغه نیزه ده. دا خلک چې د مارانو مړکولو ساتلو د پاره په ګلو کې ساتي. نو شل بو دا به بیا دویم نمبرو خود دینه مخ کې چې کوم بیان حربه بو وته وي هغه د شل په شکل کې خدای لاس لنډوي او دا حربه وي وشتا چې دا سه په دشمن پسې او وشتا نو دشمن به ولګي دا غي خله بدرنه لاس کې به سپکو او لاس کې به لنډو د شل نو غشي پسې به حربه استعمال ده د دې ماربم یو سو قدمو کې او بیا به کوم دینو شلو غشي شلبو او بیا داغه نه پسو بیا تور وا چې هغه به نږدې لند پلند یو ول سره جنگیدل. بهر حال د مقابله ته وته مسلمانانو ته لومبه کس چې به په جنگ کې وته دته به مبارز وي مبارز چې چا به اعلان وکړي چې زما د مقابله سوکشتا. نو دغه طلحه بن ابي طلحه کافر چې د کافر او مشرکین د صف نه وته نو د आवाज وکړ د اوې صحابه وتا چې اے د محمد ملګرو صلی الله علیه وسلم یا اصحاب محمد اے د محمد ملګرو تاسو وای چې زمونږ ترې توري به تاسو جنت ته رسي او تاسو توري به مونږ جهنم ته رسي. نو سوچته دی چې زما مقابله ته روزي چې زما توره هغه جنت ته ورسي یا دا غتور ما جنت ته ورسي. نو حضرت علی رضی الله عنه فورا مقابله ته وته د طلحه ابن ابي طلحه دا خبره اس کم دلته چې الله جل جلاله ته په دې دنیا کې د مسلمان د آرام او د راحت او د صوفو او د فومونو غټو غټو او د ډیر آرام او د استراحت د شیشو محلاتو کې پاتې کېدل او دا ژوند الله پاک ته خوښ نه دی. دې کې بعضی صورتونه جایز دي. الله جل شانه په دنیا کې دا جن خوښ دی چې په دې کې تکلیفونه درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نتی کروبیاں. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. زمونگا د دین احکام ہوتا امور تکلیفیہ ہوئی امور تکلیفیہ دیتا امور تکلیفیہ ہوئی تکلیفیہ د تکلیف نہ دی یعنی پدے کہ وہ مشقت پورته کې ور مستچ مونږ راځو تاسو کوم زین را لئی کلند د کورنر روزي جمعه تر ازي نو جمعه تر اتل او 10 کول د جمعه په ورځ باندې لامبل پاکي کپڑے چول ځان ستر کول او مستراتل سنه سم مشقت پکشتا. د دې په مقابله کې هغه سړی چې هغه مستنر راځي په خپل کور کې پروت هغه ته سہولت ده او چې څوک لري ناراضي روزنی ول په دې کې مشقت ده. ولی د سحر د سبا خاتون والا تر نور پرې وته پوري ته د خوراک سکاک نخبل ځان ساتي. الامساک ای امساک النفس عن المفترات الثلاثه د دریو قسمه سيزونو نه چې هغه سره روزه ماتي کې داغه نزان ته اشاره خوراک نه سخاک نه او د حلال جمانا نو د ځان په مشقت کې پرېستلی. سحر نه یو سړی تر ماخامه پوري د لوی ورځ د اوړي په دې کې روزنی ول آسان کار نه دی مشقت ته تکلیف ته خو الله جل جلاله تستا دغه مشقت دا خون ور کوي. د دې په مقابله کې چې یو سړی دی او هغه خبيث ژوند دی ری هغه یا مسلمان دی یا کافر او روزه نه نیسی نو هغه چې څه وخت ابو ته جوړ کیږي او بس کې چې څه وخت خوراک ته جوړ کیږي خوراک خوري او د سنډا غونې غټیږي او تیار خوري راحت کې وخت یې ری او تکلیف نږدې ناراضي هغه د تکلیف نشته. زکات ته وګورئ
ته پیسې وګټې حلالې او بیا پاغې کې د الله جل جلاله په نوم باندې یو برخه فقیر ته ورکې مسکین ته ورکې نو په دې باندې زړه ته صدمه رسېږي زړه ته درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو اړه ته په صدمه رسي تا پیسې ګټلې دي هغه ته ورکې په 1,00,000 روپو کې 2,500 روپۍ د الله په نوم باندې زکات ورکې د دین علاوه په مختلفو وختونو کې صدقه جدا ده چې هغه ته ورکې نو دا دې کې تکلیف ته حج کې نو پیسې لګې او مشقت ته دواړه سيزونه دي پدې کې د روزي پشان صرف مشقت نه ده او د زکات پشان صرف پیسې لګول نه دي بلکې دې کې دواړه سيزونه دي مشقت هم ده او پیسې هم لګول نن سبا چې حاجی حج تلاړ شي سره د دې سہولتونو سره د جهازونو سره د بسونو موټرو هر قسم سہولت موجود ده لیکن چې حج تلاړ شي چې دې لاړ شي نو خطه کړی چې راځي نو دا سټپ شوی ایمان د شوی کمزورې شوی او دا بوډاګان زه یو درخواست کوم چې کوم سړی باندې حج فرض دی نو دې ته موږ وګورئ چې بوډا شم نو بیا بلاړ شم یا چې اول مې پلار واستم نو بیا پس دا غې نظم او پلار دې کمزور دی بوډا دی او ته چې بیا ځینو تم بیا کمزورې بوډاګان ملي دي ډېر غړي وړي وي ډېر البتی وي په حج کې مزه سره ملاو شوم ډېر ملي دي داسې غړي وړي وي چې الله پاک دې خیر وږي چې دا غي حج به تبلیغي مو کنه ځان تم کنزلي او زامنو تم کنزلي یو زلزي یو بجا په مینا کې په خیمه کې پاسې دم نو د یو سړی په حرکت باندې پاسې دم سالته کې سړی سخت ستړي ودوما او داسې خلک ودي چې تقریبا 2 فوټه یو نیم فوټ زی یو کس د پاره هغه باندې وسمل بل باسره جوخ پروت نو یو بوډا ناشته هغه اوس ګوډو باندې لاسې خېدي او دا ګوډي ودرولې دي او ځان سره رور لګیا دی وې زما زویلا دلو چې زی حج ته راستو ما ز پاسې دم زه د خوب ما ته خندام رااله د خوب ما چې د څه تکلیف ما ته ما او ته مې ته څه تکلیف ما د څه تکلیف نه غالبا چې زینو کسه چلو ما او ته راشه زما دې ځکه آرام کو دشه او زه مسکو بهر حال داسې پکې وي د دین غټه غټه ناروا ناشولتي کفریات دخلي نروزي دغه تکلیف ته پکې نو دې تکلیفونو دا په ځواني کې چې سړی لاړ شي نو دا برداشت کولای شي په آسان او کته وی چې زه حج ته لاړ شم بیا ته کدا کارونه نکوم نو حج نه کیږي مونږ سره یو بابا تلو نو چې کله مخکې لاړو نو طواف کولو حرم شریف دتلو خو چې حج ته دتلو مو قراله مینا ته په کوم ورځ په 8 ذل حجه باندې نو ماته یو دونو جوانانو ما سره په کمره کې ماته غي وای دا غي په ذمه وغه بابا زوی وسره نو بل څوک وسره نو هغه ملګرو ته سپارله وزامنو چې زمونږ د پلار خیال کو هغه بابا هغه لکان ما ته وای چې دیکھو حج ته نزي دی وای چې زنه مینا ته د سره سره چلو ما وته مې تاسو وته وای چې نه مونږ په وسو کو دی وای زنه چې ما وکتل نری کمبل واغې په ځان راخلی و ایسی په کمره کې لګیدل او نو دا خو خون کوي حج کې مشقت ده او بابا و تکړه مضبوطو کمزور نو ما وته چې فلان کی بابا پاسا چې حج د مینا ته زو ما ته وی استاد تب مې دا حج ته نشم بل ما په آرام پرې نو ما چې وکتل نو ته به نه نو ما ته ستا هوته بنښتا ویره تاسو لاړ شئ او زبرست ګور ما ته ته برست بیا چا سر راځي ما مړکې وی چې د فرست بیا د تبلار نی معلومې دي بسنګ راځي ده خیر ما ته خبرې نرمه او پسته کول ده نه پاسه نو بیا ما وته وی چې هغه لکانو ته مې واس کومه راشي مونږ چې چا سره راغلی د ګروپ لیډرو نو هغه ته مو وی چې هغه څخه لاړ شي او دی بابا ته ټیکټ د پاکستان واخلي چې سبا یا نن فورن واسطه وکړي ده د چې دا اوریدل ټیکټ یا ملاوي دو یا نه هو ما یې رولو نو ما ته وی چې استاد دا خو به خلک وی چې ډیر فلان کې ډنګړو بے غیرت او دله د وسو ګوره حج نه کړي رالو او بل زامنو می آلته کې دیګونه باغی پخې او هغه ورستو پخې د حج نه نو زه خو بیٹه ملاړ شم نو ما ته تاسو د دیګونو فکر ده او د دې سره فکر ده چې خلک به تاسو استغه وای نو ته حج بل نه کې زنانه دی مډایګانی دی غیزی او تنزه پاسه سړی می تیار کو بیا چې لاړو نو بیا تر اخره پورې زما صادر بینی ولې احرام زینب پرې هم لکه دا وای چې د جلب نونی سي ورپسې روانه دغه سي او وې چې ماستا په وجه حج کو ګنیمان شو کوله خطر کړو بیا حج کې بهر حال نو کله دا سی وی چې انسان باندې سختی راشي حج کې مدار عرض کولو چې په دې کې سختي دا عبادت ټول لاسي دي جهاد تاسو وګورئ
دا مجاهدین چې جنگيږي کوم سړی چې هغه د بدن آرام غواړي دی وی چې په ما د خراش را نشي او د داسې ژوند نه برداشت کوي نو د جهاد من انکار کوي. حالانکه قران کریم د سر نه تر اخره پورې د دې سیس نه ډک. رسول الله صلی الله علیه وسلم او وشیا یو کم دیرش غزواتو کې په خپل تل دي دا غي نسوک نازک طبيعت والو حسین او جمیل ولسوک دا غي نسوک په مخلوقاتو کې افضل او اشرف او هغه کې خو جنگ کې خو ایمړی کیږي دا کې دیشوا انبیاء کرام د بل لاسه چې کوم نه هغه شهیدان شوي دي. حضرت یحیی علیه السلام حضرت زکریا علیه السلام د بنی اسرائیل انبیاء تیر شوي دي بنی اسرائیل وجلی دي قتل کړي دي شهیدان کړي دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل صحیح بخاری کې حدیث ته مغازی کې هم ده په جهاد کې هم ده پاغي کې فرمای لوددت ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل سلور زله ذکر کړی دي چې زدا خو هم چې د الله په لار کې ز قتل شم شهید شم بیا ژوند شم بیا قتل شم بیا ژوند شم بیا قتل شم بیا ژوند شم بیا قتل شم زدا خو هم او د پیغمبر خبره ګوره اسه په جبه نیخه هغه د زړه نه لیکن دا بیا خبره ده چې الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم آغا میدان د جنگ کې هغه بچ ساتل د محفوظ ساتل په کور کې په کټ پوزي باندې وفات شوی دې کې د الله جل شانه راز ده حکمت ده هغه ته دا خو جزا د الله په لار کې شهید نو بدن محفوظ بچ پاتې کول لا نرتوب نه دی چې وسړی وای چې ما غټو کما خپل ځانم بچ کو او خپل مال مم بچ کو. نن سبا یو جمله جوړه شي ویدا چې کله یو کس بل کس رخصتای نو وتوي اپنا خیال رکھنا او خپل خیال ساته پکار خدا دا چې د رخصتولو په وخت کې تداوي استودع الله دینتک و امانتک. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی یا السلام علیکم وعلیکم السلام یا حفظک الله الله دستا حفاظت کی الله په امان او السلام په واچه هغه جواب درکې یا د عربی دا دعا وې چې زستا دین او ستا ایمان الله ته حواله کوم الله پاک دستا دین او ستا ایمان محفوظ کی. لیکن نن سبا دا د انګريزانو د پیرنګیان وروته دي زمونږ په معاشره کې هر یو سیس دغه استعمالي او باغې کې دا چې د خپل ځان حفاظت ته ساته دې کې د انسان عقیده د الله جل شانه نه اوړي چې زما د حفاظت خو بل څوک نشته لري صرف زه په خپل کما ځان بچ کو خو زه بچم که ځان مې بچ نه کو نه زه بیا راګیرم. حالانکه د انسان د حفاظت چې کوم ذات کوي هغه الله دی. انسان په خپل ځان نشي بچ کولای. ډیر داسې ځایونه چې پاغې کې سړی سره مخامخ شي حادثه سره مخامخ شي اکسیډنٹ سره مخامخ شي دشمن په باندې راشي ناڅاپه لیکن الله پاک بچ کی له معقبات من بین یدیه من خلفه يحفظونه من امر الله. دا الله جل جلاله داسې فرښتې دي چې هغه انسان پسې لګېدلې دي يحفظونه من امر الله. دا الله د عذاب نه یہ بچ گئی د تکلیف نه بچ گئی د حادثه نه بچ گئی. نو عرض می دا کول زما عزت مندو چې دا جهاد دا قتال دا جنگونه دا چې کله نه دنیا آباد د دار رواني او خلک د دنیا لپاره جنگي د پټو لپاره جنگي نو د الله جل جلاله د لپاره دا شیشتا رسول الله صلی الله او دا خون ورګي الله ته چې یو طرف ته دا الله بنده دی او بل طرف ته دا بنده دی چې پیدا کړي غده خدای منون کې دی منون کې نه دی. دا مؤمن دی دا کافر دی دا شاکر دی دا کافر دی د الله جل شانو د نعمتونو شکر ادا کوي دی ناشکری کوي د الله جل جلاله تعریف او حمد و ثنا باندې جبرت باللسان دا سحر او ماخام ذکر او د چې کوم دینو د الله جل شانو په جناب کې ناشایسته او نازیبا الفاظ استعمالي دا دواړه مخامخ دي دا الله پاک ته فن ورک. نو حضرت علی رضی الله عنه د مقابله ته وته د طلحه ابن ابي طلحه چې څنګه مقابله ته وته رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان ولاړ دي تماشای کوي. حضرت علی رضی الله عنه په گزارو بعضی سیرت نگارو لیکلی دي چې پخپه هغه گزارو لګیدو پخپه چې څنګه گزارو کو نو هغه پریوت نو را پریوتو سره ستر سرغن شو ستر داغه کافر. نو حضرت علی رضی الله عنه زرد حیا او د شرم د وجنه وته شاک مسلمانان داسي صحابه شای کو ته پریخو بل گزار په نکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم تنه تاسو کو چې اے علی دا ولی ته خو تنه را رست شوي وی چې یا رسول الله ستر وربن شو. نو هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تاسو پوښو چې دا خو جنگ دی کې وه پرې نه دی ژوند دی به په دویم گزارو په سر باندې نو سور دوه ټوکړي شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوشالینا الله اکبر وی
اوس کته په یو کافر په مرګ باندې خپکیږي د کافر په مرګ خپکیږي نو ته سوچو چې د پیغمبر متبع او که دغه خلاف چلی رسول الله صلی الله علیه وسلم خو په د خوشحالۍ نه نعره تکبیر وی چې هغه د اسلام او د مسلمان او د الله او د الله د رسول خلاف راوته دي مقابله ته هغه د اسلام جنډه کته کول غواړي نو مسلمانانو الله اکبر وی ډیر خوشحال شو بیا د دنه پس د دې کافر رور هغه راوته مقابله ته دا غنوم دی عثمان ابن ابي طلحه روریو او ظاهره ده چې دغه ټیم کې د نسب چې کوم دینو دا زیات وسکیږي رشتي والا په مقابله د نور خلکو کې هغه مقابله ته وروته نو داغه مقابله ته حضرت حمزه رضی الله عنه وته نو هغه قتل کو هغه مړ شو بیا د دنه پس د دې دریم رور ابو سعد ابن ابي طلحه د مقابله ته وروته به زما مقابله ته څوک روزي داغه مقابله ته حضرت سعد ابن ابي وقاص دا ډومبه حضرت علی رضی الله عنه د پیغمبر علی السلام د ترزوی دی او زومی دی او دویم حضرت حمزه رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوب تر دی او عمر کې تقریبا لګ بګ دی دا ټول خاندان او د دریم کس مقابله ته چې وته سعد ابن ابي وقاص دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور بیبي د خاندان نه دی ښا د مور بیبي قبیله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام و بنو زهرا او سعد ابن ابي وقاص د زهري دی د مور بیبي د خاندان نه دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ډېر فخر کولو او وی به چې دا زما ماما دی تاسو ما د خپل ماما وغی یعنی زما د مور د خاندان نه دی د په تیراندازۍ کې او په وشتو کې ډېر شیشناک او مړنه نو چې څنګه هغه کافر د خپل صف نه راووت نو د باندې پلینده په غشي گزارو نو هغه د په مړی ګړګړی باندې ولګیدو په دې چې ولګیدو نو جوبه بار راووت بس دې په فورن لاړو حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه گزارې په وګو قتل کو دا درې کسان درونه لاندې باندې د مسلمانانو د لاس قتل شو دا په خود کې چې خلک وي شکست او شکست نو په خود کې مسلمانان برو به کافرو باندې بیا سلورم چې کوم دینو مصافی ابن طلحه ابن ابي طلحه دا اغړم بني مقتول کافر زوی مصافی هغه بیا د مسلمانانو مقابله ته راوته نو عاصم ابن ثابت رضی الله عنه چې دا انصاری دی دا درې واړه چې تیر شول دا مهاجرین دا انصاری صحابي دی دغه مقابله ته وته هغه قتل کو بیا د مصافی رور حارث ابن طلحه ابن ابي طلحه هغه وته چې دا دغه طلحه مقتول اول دویم زوی دی د مقابله د عاصم ابن ثابت رضی الله عنه قتل بیا د دنه پس د دې دریم رور کلاب هغه وته او هغه حضرت زبیر رضی الله عنه قتل کو بیا سلورم رور جلاس نومې دی هغه وته مقابله ته هغه بیا حضرت طلحه رضی الله عنه قتل کو دا ټول کافر پر لپسې قتل کېدل دینه پس جنگ گرم شو حضرت ابو دجان رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي چې تذکرې مخکې شي و تاسو ته پته ده او پیغمبر علیه السلام تور ور کړی و هغه سره کپڑا سور پټکې د سر نه تاو خدا سره کپڑا به عام نه پسرولا دا به بجنګ کې پسرولا بجنګ کې هغه د سر نه غسر پټتاو کدا به نه خو ده دي چې د وینې رنگم سور وي د دې کپڑے رنگم سور ده زو بغیر وینې تو یولو یا د بل یا د خپل د دې نه بغیر به واپس نه راځي او توره واغشت او اشعار وی او داسې انداز سره تلو لکه څنګه چې دو پهلوانان په کاړه کې جنگي یو بل سره نو باغې کې چې څنګه هغه نخرو سره زی هغه سي دیتلو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تذکرہ ما مخکم کړی و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې د تبختر او د تکبر د غچال دا د الله جل شانه نه دی خو ناپسندیده دی لیکن دی وخت کې د الله د رضا لپاره د دشمن په مقابله کې د الله پاک خوخی دین معلومه شو کې وسړی ارت بیر پلار باندې رواني اس بیسه میدان د جنگ کې نه نو دا حرام دي لکه څنګه چې پرتګ د گیټیو نخکته کول چې د خپو کې پنسو لاندې راخکې شي عموما په دې ودونو کې خلک نن سبا د دې خبر ډېر خیال کوي چې زما گیټي ښکاری دا خو د ټولو گیټي پټي دي زما گیټي چې ښکاری دا وبخ ښکار نو لکه د خزو په شان دا پرتګ د پنسې لاندې دا خو د خزوي د خزو خپې د خزو گیټي د خزو پندای دا عورت ته ستر ده هغه پټ ساتل پکار دي سړی خو سړی نو دغه وخت کې دا حرام دي او یاد ناستي خاص انداز چې داسې بکینی او قبل شان کې ناست نو دا د ماحول او د مجلس خلاف ته کوي دا حرام دي دا د تکبر ناسته د تکبر لباس د تکبر تلل
د تکبر او تفاخر خبرې اترې دا حرام دی، الله جل شانه نه خوښي. حدیث مبارک کې راځي لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من خردل من کبر، مثقال ذره من کبر، هغه سړی به جنت ته نه داخليږي د چا پزړه کې چې ذره برابر کبر وي. اوس یو سړی وي چې د ایمان شته او د کې نیک اعمال شته بیا هم نه داخليږي، نو حدیث مبارک نه معلومیږي چې بیا هم نه داخلي. د دې چې سو پورې علاج نشوي، هغه علاج به څنګه کیږي؟ علاج به یا دنیا کې کیږي یا په آخرت کې کیږي. دنیا کې کیږي په توبې سره چې یا الله سم کړي دانه نه بد شوي ما ته معافي وکړه. توبه ډېر آسانه ده. هر یو ګناه علاج په دنیا کې توبه ده. هر یو ګناه علاج د کفر او شرک علاج هم توبه ده. توبه وباسه د خپل کفر شرک نه وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. په صدق قلب سره مسلمان شي، هر څه دې معاف شي. غلا شوکې ډاکې البته چې د چا حق در پورې دی هغه حق حقدار ته واپس کا، او د الله جل جلاله جرم هغه صرف ستا په پښیمانتیا باندې دا معاف کیږي چې پکړو باندې پښیمانه آینده باندې کوم دا کار او تیر چې مې سکړی هغه مې بد کړی دی او اوس فلال دا پرې دی دې ته ویل کېږي توبه. دی امت لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت لپاره الله جل جلاله دا ډیر زیات آسان کړی. نو عرض مې دا کولو چې دا سيزونه حرام دي، لیکن په جنگ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا الله پاک د فن ورګي. ابو دجانه رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړی تور هغه په لاس کې د کافرو په صفونو ورننه وته چې کوم یو سړی مخه ته راځي غپز مکه دی، چې کوم یو سړی مخه ته راځي غپز مکه دی. دا تاسو ته ما عرض کوم ځکه چې چا د سیرت مطالعه کړی چې احد کې مسلمانان ته شکست نو دا الله جل جلاله نصرت هغه د مسلمانانو سره، لیکن د شکست وجوهات به توخم هغه حقيقي شکست نه دی، ظاهري شکست دی. دا غي سو وجوهات او باغې کې تعلیم دی د امت لپاره چې اوس امت کې دا وجوهات وینو بیا هغه خبرو سره تاسو مخامخ کې دي شي اسی دا الله نصرت تاسو سره دی. وانتم العالون ان کنتم مؤمنین، او تاسو پټولو باندې اعلی سربالای چې تاسو مؤمنانی. او د مؤمنانو خپل صفات دي. نومنا بعضی سړی صرف په نوم د مؤمن باندې اکتفا وکړي چې میں مسلمان ہوں، کیوں میرے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد نہیں آتی؟ تو آپ مسلمان کیسے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو مومن ہونا ثابت کریں. مومن صرف لفظ نہیں ہے، مومن وہ صفات کا نام ہے، مومن کردار کا نام ہے، مومن اعمال کا نام ہے، مومن کچھ خوبیوں کا نام ہے، مومن کچھ ایمانی صفات کا مجموعہ ہے. آپ اپنے آپ کو مومن ہونا ثابت کریں، پھر دیکھیں اللہ کی مدد آتی ہے یا نہیں آتی. نو بهرحال دا ثابتول غواړي. ابتدا کې دا سیوا ابو دجانه رضی الله عنه تسوک مخامخ کیږي نو چې کوم یو کافر مخامخ شي نو غرزيږي نیغ د صفونه نه پوري وته نو شاته بیا خزي وي نو مخامخ یو خزي زنانه ته ورسېدو. تاسو تمام مخ کې عرض کړو تاسو یادي چې په دې جنگ کې د کافرو سره 15 خزي راغلي او دا د سردارانو خزي وي. نو د مخامخ چې کوم خزراله د روانو ور یو بیوالو مخامخ خزه شراله نو دا د ابو سفیان خزو چې دا غینم هندو ابو سفیان سردارو دا غینم هندو د څنګه دا مخامخ رااله د گزار د لاندې و د حضرت ابو دجانه رضی الله هغه چغې کې چې بچ مې کوي نو ابو دجانه رضی الله عنه تر ارست شو چې بچ مې کوي आवाज کولو او د مقابله ته سوکراتلونه چې بچی کې دینه نو دوی چې یو زنانا او هغه आवाज او هغه چغه وی او سو کې مدد تن راځي د پیغمبر په تور باندې زغه خزنه قتلو هغه قتل نه دیته وی اسلام دیته وی دین. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په جنگ کې به خزه نه قتلوي، ماشومان به نه قتلوي، هغه بوډا چې جنگي دین شي هغه به نه قتلوي، یو راهب چې په خپل صومعه عبادت خانه کې عبادت کوي هغه به نه قتلوي. ها چې کله دغه خزه جنگ ته وروته او د مسلمانانو سره جنگيږي یا د جنگجو خلکو سره تعاون کوي بیا به څنګه نور سړی قتلېږي داسې بدام قتلېږي او دا خروته د جنگ نه باره وي. لیکن سره د دې حضرت ابو دجانه رضی الله عنه دغه خزه هندا د ابو سفیان د پرې خورا واپس شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صحابي دغه نور صحابه حضرت حمزه رضی الله عنه دغه مړانه تاسو ته پته ولګیدا هغه جنگیدو او یو کافر دی دغه نوم دی سبا هغه مقابله ته وروته چغه کا چې ما مقابله ته څوک راشي. نو حضرت حمزه رضی الله عنه وته دغه وخت کې سپک الفاظ هم استعمال کړ. په جنگ کې کافر د پاره سپک الفاظ هم استعمالي دي شي.
او د دې سبا مور چې و دا غي عرفتنو د دې سبا مور هغه وسکار کول هغه به یو کسب کول زمونږ په علاقہ کې نن سبا الکان سنتيږي ماشومان موږ سنتي دل وایو ختنه کول په عربو کې به جنکۍ هم دا غي هم ختنه کېده د وړو ماشومان او د امام شافعي رحم الله په نږدې باندې د وړو ماشومان او جنکو ختنه هم سنت ده زمونږ د احناف په نږدې سنت نه ده او دا غي خپل چې کوم دی نو هغه طریقه ده به هر حال هغه زمانہ کې په عربو کې کفارو کې دغه ختنه کېده او چونکې دا د جماعت په هر پدې کې استلزاز وی لذت وی نو زکه پیدا کول نو د مور دا کار کول نو دا کار هډیر غډیا کار دی نو حضرت حمزه رضی الله عنه ته فرمای چې یبن امراه مقطعه البذور اې دا هغه خزي زویا چې د خلکو ماشومان چې کوم نو هغه څه کوي هغه سنتي ختنه کوي ته مقابله ته د مسلمانانو ته چغه وباسي ورلو په باندې حضرت حمزه رضی الله عنه نو د قتل کو چې قتل کو بیا واپس را روان دي نو ستړي شو حضرت حمزه رضی الله عنه د شهادت واقعا په دې جنگ کې راغلی واپس راتلو نو چې څنګه را روان دي نو دغه وخت کې وحشی ابن حرب چې یو غلام دی او غلام د چا دی د جبیر ابن مطعم هغه وته ویلو مکه نه چې کله را روانې دو جبیر ابن مطعم د کافرو په لخر کې نو دی وحشی ته ویلو چې کتا حضرت حمزه رضی الله عنه یادولو که حمزه د قتل کو نو تب آزاد او د غلام او مرید په هغه زمانہ کې ازادي دا سیوا لکه څنګه چې یو سړی د مرګ د خلین روباسي او ژوندې شي دا سیوا او دا ولې هغه ویلو جبیر بن مطعم دا یاد ساتي چې په دازه چې نمونه اخلم په کافرو کې پدې کې ډیر کسان مسلمانان شوي دي ورسته په دغه وخت کې کافرو لکه ابو سفیان تذکرہ ما وکا دغه وخت کې کافر دی د مسلمانانو مقابله کې وروته دی او د دې ټول لخر مشر دی او د بیا ورسته مسلمان شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي جوړ شو نو دغه وحشی ابن حرب جبیر ابن مطعم وتپسو جوی زکه چې د دې جبیر ابن مطعم پلار دی مطعم ابن عدی او د دتر د طعیمه ابن عدی د طعیمه د دتر د حضرت حمزه رضی الله عنه په بدر کې قتل کړو نو دای وراره دی جبیر نو دی جبیر اوې ک زمان د تر قاتل تا اوجل وحشی ابن حرب ته وی نو زبته آزاد نو وحشی ابن حرب وای ز جنگ ته نه راتلم زه صرف او صرف په دې بنیاد باندې عالم چې آزادېږم زما نور څه مقصد نو جنگ نه او ما نور جنگ نه دی کړی صرف حضرت حمزه پسې لګیدلم چې دې شهید نو چې وسړی په یو کس پسې لګیدل جنگ نه کوي نو هغه خامخا بیا راضی ده لاس تلانه چې دی وی را روانو نو دا وحشی ابن حرب یو غټو دغه کانی د شاته پټ ناشته او د سره برچوا او دا وحشیان د توریان په دې برچې شتو کې ډیر ماهر نو چې څنګه حضرت حمزه رضی الله عنه رالو شایش وا تیرې دو د سره خوا کې شایش نو د اشاره طرفه به برچو وشت نو د نوم نه دا برچا را پوری وته بهر او حضرت حمزه رضی الله عنه اوغرزیدو شهید شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې تر باندې ډیر زیات دردیدل ځکه چې دا ډیر محبوب تر او غیرت په کړو د غیرت د وجنه مسلمان شوی دی چا وته ویلی مخکې تیر شي وی چې ستا ورارته ابو جهل کنزلی کړي نو دیم کافر او ابو جهل هم کافر دی ابو جهل ترالو او د شرطه وته لیندر اخلاص کا اخکار دتلو وی خطا زما ورارته کنزل کړي زده د مسلمان شوم که زما څه کول شي ومه نو دا د غیرت باندې د اسلام قبول کړي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر محبوب ترو د سر بیا ظلم کافر داسې کړو چې د دنه پوزا وګونه وګتم پرې کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډیر صدمه رسیدلی دا وحشی ابن حرب وای چې کله مې دې مړ کو نو بزر ډاډی تکې نه استما جنگ نه کولو چې کله کافر واپس لاړل تختیدل بیا نظم صلی الله علیه بیا چې کله مکه فتح شو په 8 هجری کې نو وحشی ابن حرب د مکې نه لاړو طائف ته ځکه چې مکه کې کوم کافرونو ډیر مسلمانان شول ټول تقریبا دی وای چې زه طائف ته لاړم نور کافرو سره چې کوم مسلمانان نو آل تکیو ما وی چې پیغمبر علیه السلام ته زما تراشم نه دی خو ما پریدینه نو طائف ته چې کوم وفود راتل ډلې براتلې قافلې براتلې ما بداغې نه تپوس کول نو غیب ما ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې چې هغه دومره شفیق او مهربانه هستی ده
چې هغه کافر هغه ته مخه تزین او هغه چې څوک اسلام راوړي نو هغه اسلام قبلې او معاف کوي او چې ته لاړ شې نو تاب معاف کوي. نو دی وی چې پس دا غې نه زما زړه کې دا جذبات راوچت شول چې زه مسلمان شم. دا غې نه پس دی راغله د مدینه منورې ته بیا تللی ځکه چې 8 هجری کې پیغمبر علیه السلام مدینه منوره بیا هلته په یو وفد کې تللی دی. نو صحابه پاسېدل ډېر د غصې په حالت کې چې یا رسول الله دا وحشي دی د حضرت حمزه رضی الله عنه قاتل چې ګنې وینو سو دی قتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمای دعوه پرېږدئ ځکه چې ماته د یو کس ایمان راړل دا محبوب دي د زرو کسانو کافرو د قتلولو نه. یو طرف ته زر کافر قتل کا او یو طرف ته یو کس ایمان راړي د دې یو کس ایمان راړل دا ته ډېر محبوب دي چې زر کافر قتل شي. دا کافر قتلېدل خدا دویمې وجې نه دي. اصل شیخ هغه ایمان راړل چې ایمان راړي او سړی نو بیا د هغه قتل ته ضرورت نشته. اسلام په حقیقت کې د دین دا راغلی دی چې دی خور شي. نو دا جهاد او قتال چې کافر قتلیږي په جنگ کې د اسلام خورېدل نه پرېږدي. دای موقع نه ورکوي اسلام ته. دا الله زمکه ده دا الله کائنات دی. الله جل شانه حاکم دی او خالق ته هغه د زمکه او هغه دینم دا هغه د دین خورول غواړي او دا کافر یې بندي چې نه دین اخوانه ستا په ملک نن سبا په مختلفو طریقو سره کارونه کوي چې تا سره شته دین دا تا نه واخلي. ستا د اولاد سره ستا د نوي نسل سره په تعلیمي ادارو کې په هر ځای کې تاسو وګورئ زمونږ په سکولونو کې نن سبا د مذهب سره څومره تعلق دی او د مذهب خلاف څومره لټریچر او څومره مضامین او څومره موضوعات چې هغه خورېږي او د مذهب په حق کې سړي کوم کارونه چې د کفر او د کفریات هغه ورته څومره خولې کېږي او کوم کارونه چې د اسلام دي د عقیدې سره تعلق لري د دین سره هغه ورته څومره خولې کېږي. خو پخوا چې موږ په پنځم کې په څلورم کې سپارې به وي هغه سپارې چې چا په ناظره باندې قرآن پاک نو ویل هغه به وی په باندې دا زده کوي دین به زده کولو ترجمه به وپکې عربي به وپکې اسلامیات به وپکې او لازمی به په بعضي صورتونو کې اوس هغه چیزونه ټول ختمي. نو دا غي کوشش دا ده دا غي مقصد دا نه دی چې دین خریدل خلا پرېدا چې کوم دین خور شوی دی چې هغه بیا واپس. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه دین اسلام دی به واپس مدینه منوره ته داسې راځي کما تعرض الحیه الى جحرها لکه څنګه چې مار د سوړي نه اوزي او یره محسوس کینو بیا زر زر سوړي ته رودانګی راشي او سوړه کې سر نه باسي. نو د په خپل سوړه کې چې څنګه نه نوځي داسې به د اسلام خور شوی د دنیا نه بیا راغون شي مدینه ته راغونډي. دین معلومیږي چې اخر مدینه منوره به داسې خاري چې پاغې کې به اسلام وي. ځکه زمونږه کابر دا خوښ کړی دي چې یا الله ما ته په اخر کې استوګ نه په مدینه منوره کې راکې او مرګم د مدینه منورې. حضرت عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفہ ثانی غیب فرمایل چې اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. یا الله زما د خپل لار کې شهادت نصیب کې یعنی مرګ د شهادت راکې او واجعل موتي في بلد رسولك او استاد پیغمبر او استاد رسول صلی الله علیه وسلم په خار کې مې مرګ نصیب کې دې مدینه منوره کې مرشم. دواړه دعاګانې قبول شوې. شهید شوی دی او چې کوم دینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خار کې نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپو کې په اړه کې پروت دی. نو عرض می دا کول زما عزتمندو چې دا د دې لپاره دی چې دا اسلام دا دین خور شي. بهر حال حضرت حمزه رضی الله عنه هغه شهید شو. نو وحشی مدینه منوره ته رالو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته فرمایل چې دې پری دی زر کافر قتل کا او یو کس مسلمان شي د اسلام خده د زرو کافرو د قتل دې پری خو. نو هغه مسلمان شو. وحشی ابن حرب چې اسلام راړو نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته فرمایل چې تاسو ما تر څنګه وجل او ما ته لغونه واقع بیان کړ. نو هغه واقعا د واقع بیان شروع او دا وته وی چې یا رسول الله د قتل په اراده بالکل د جنگ په اراده بالکل نوم راغله صرف د ازادۍ لپاره راغله مو ماته دا شرط ګرځول نو داسې وشو. نو چې ټوله کیسه واره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګو نوخ کې روان شو. نو دین ادم ثابت شوخه چې یو سړی د الله په لار کې شهید شوی او د شهید د وارثانو د سترګې نه اوخ کې لاړ شي نو دا ګناه نه ده. بعض خلک نه سبا الټا خبرې کوي او شهادت په موقع باندې خان دي یا څه کوي.
شهادت د مؤمن مقصود دی، مطلوب دی، لیکن دا پزړه کې رحم دی چې د انسان د سترګو نه اوښ کیږي. نو سترګو نه اوښ کې تویدل دا ګناه نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرګم داسې کړی دي. البته د خولې نه الفاظ، نازیبا جملې، چغې سورې، ګریوان شلول، سر ټکول دا نه دي. دین رسول الله صلی الله علیه وسلم من فرمایلی دا ټول سيزونه حرام دي. لکه نن سبا چې خزم کوي او د بعضی علاقو سړیم کوي، په مرګ باندې په عام مرګ باندې دا ټټر چې کوم میانو دا وایي، او سر وخت بربند کی خزي او سر شوکي ځان نه کپڑے سری، دا ټول خبره حرام دي. زړه غم جن کېدل، زړه ته صدمه رسیدل، د سترګو نه اوښ کې ساس کې تویدل داشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګو مبارکونه ساس کې تویشل او وحشی ته وی چې ځا لاړ شه مهرباني وکا، زما مخه ته ډیر مرزه، ځکه چې ته زما مخه ته راځې نو زما ترې یادي. او چې څنګه دی د اسلام خلاف دغه هستی وجلی ده، نو دغه سي د اسلام په حق کې او د کفر خلاف استوروالو جنگيږي. نو وحشی ابن حرب وای چې ما زړه کې مضبوطه اراده وکړه چې ما د اسلام یو ستنه غرزولې د نو زبوس د کفر یو غټ ستنه په دې نه زبانه وجنه ما غنه زبانه. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې بعضی کسانو د نبوت دعوه کړی و. پاغه کې یو مسلمه کذاب دی، یو اسود عنسی دی، د دې تذکرہ مخکې شی و. اسود عنسی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات مبارکه کې قتل شو د مسلمانانو د لاس. کوم سړی چې دعوه د نبوت وکي هغه د پرېښو قابل نه دی، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخ هم دی، کافر هم دی او موزر دی، انتهایی ضرری دی، د پرېښو قابل نه دی. نو دغه مسلمه کذاب اسود عنسی خود رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات مبارک کې پجون کې قتل شو. مسلمه کذاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات پسې متصل د ابوبکر صدیق سے په زمانہ کې، د ابوبکر صدیق سے په خلافت کې چې صد پاسه 2 کال خلافت کړي، پدې کې هغه قتل شو. او دا یمامه سره جنگ سره پدې کې ډیر صحابه شهیدان شوي. او دا ټول شهادتونه صرف د یو ختم نبوت د منکر د پاره چې هغه د نبوت د خاتمه منکر او هغه چې نبوت سلسله جاری ده، او د مسلمان عقیده دا ده چې د نبوت سلسله ختم شوی ده. بس دې د پاره د جنگ د نور سره پاره نو ډیر صحابه پدې کې شهیدان شوي، ډیر صحابه دا صرف پدې بنیاد باندې. او د دې وحشی د لاسه چې کوم دینو دا دغه کس دا چې چا دعوه د پیغمبري کړی و، مسلمه د لاس نه قتل شو. بعض حضرات یو انصاری صحابي هم یادي، او بعض وی چې دواړه دي. هغه انصاری صحابي نه تاسو شو، نو هغه وی چې موږ دواړو کړی دي، خو وحشی چې کوم دینو په نزبانی وشته دي، په برچه باندې، او چې کله هغه پرې وته نو زلاړ نو ماته نه په تور سره وال. نو دواړه خبرې کې دي شي جمع کې دي شي، خړمبه گزار او غرزول وحشی دي. نو دی وحشی ابن حرب په دی باندې بیا زړه یخ شوی، په هغه نیزه چې په کوم په هغه برچه باندې چې په کوم ما رسول الله صلی الله علیه وسلم تر زما د لاس نه شهید شوی دی، نو په هغه باندې دغه کافر مو لګید، نو په دی بیا زړه خوشاله. بهر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم تر حضرت حمزه رضی الله عنه په دی جنگ کې شهید شوی. او یو بل صحابي دی چې هغه ته غسیل الملائکه وي، او غسیل په معنا د مغسول له، یعنی هغه کس چې چاته فرښتو غسل ورکړي. حضرت حنظله رضی الله عنه هغه په احد کې شهید شوی، او هغه داسې شهید شوی چې د ابو سفیان چې د کافرو مشر هغه پسې لګیدل او تورې لاس کې او د باندې گزار کوم، چې څنګه په شاره طرف نه پاغه گزار کولو، نو دیلا گزار ته نو سم شوی چې د پسې بل کافر لګیدل او هغه په گزار وکړو. حضرت حنظله رضی الله عنه را پریوت نو شهید شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما ولیدو حضرت حنظله ته فرښتو غسل ورکولو، او د اسمان د وریځونه اوبر وړي او هغه باندې وته غسل ورکول. او چې صحابه لاړل، د پیغمبر خبره خو دروغ کې دی نشي چې تصدیق وکړي د دې خبرې چې وې قتل. نو د حضرت حنظله رضی الله عنه په شهداو کې پروت دی او د سر نه وبساسي د وختونه. تحقیق د دې خبرې او شهدا ولي نور شهداو دا خصوصیت نه دی، د حضرت حنظله ولې دی. او دې کې منځ کې دا مرز کوم چې دا حنظله څوک دی؟ دغه حنظله رضی الله عنه د اغه ابو عامر چې تذکره مخکې شو دا د غزوې دی، پلار دومره غټ کافر، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف به پرې او جماعتونه تیارول، او زوی چې کوم دین هغه صحابي دی وی چې ما
حضرت حنظله رضی الله عنه وی چې په ابتدا کې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې یا رسول الله ما ته اجازه راکړه د پلار قتلوم چې دستا دشمن دستا خلاف کوي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ کوم ما ته وی چې نه د په احد کې شهید شو. نو چې کله تحقیق شو د کور ته خبره لاړه نو کور کې بیبي وته وی چې د ما سره مشغول دغه دوران کې چې اعلان شو د پیغمبر علی السلام منادي په لار کې ګرځیدو لوډ سپیکر خو هغه زمانہ کې ونه وی جنگ ته وزي نو چې کله دا اعلان شو نو د په هغه حالت کې وی چې کوم دی نو روان شو په د باندې غسل واجب شوی او د غسل تفارغ نشو داسې خوونه لکه څنګه چې زمونږ سہولتونه دي یاري یو شی نن سبا کوم قسم ته په آرام او سہولت سره الله پاک مونږ ته راکړي آلته خو بچ د لامبل نو چرته بدلې او به دې راړي او بیا بچ کوم دی نو دا د الله جل شانو د نعمتونو قدر کوي د الله شکر ادا کوي چې کوم سیز د سرشتا په دې د الله شکر ادا کو وای ما ته خدای پاک ډیر سره کړی نو الله پاک به نورم درکړي او چې دا قناعت در نفوت شي نو ژوند به د اطمینان نی د سکون نی د چین نی کله به ژوند کې خوشاله نه دا الله پښتو باندې پکړو باندې خوشاله اوس داسې علاقې شته چې وبني نو د غرنه یو احساس کې او بساسي نو ټیم وتایخي منګي وتایخي نو چرته په 15 غنټو کې په 15 غنټو کې په 10 غنټو کې چرته یو منګي غډک شي ما ته دې ځکه یو کس واقع بیان کدل در سره ناستو ماسختن کده ماخام نه مستیم د بلوچستان او د یو عرب شیخ چې هغه د بازانو ښکار ته بلوچستان ته راتلو او د په ښکار باندې ډیر ماهر دغه کس هغه راته دا واقع بیان کا وی چې یو زلزا عرب شیخ سره ما وی لري یو دوه بډایګانې وی هغه سحر نه تر نا وخت پورې یو ځای کې اوړي دراوړي د کل ناستې کله ولاړې نو ما ته دی وی چې دوګر دی دشت کې دی میره کې دی د انور کې د بډایګانې سکه دا سوق دي سوریو پته نه لګي د شناخت نه کیو او ډیر وخت شو چې دی اوړي راوړي دلته کې دا سکه وی زلاړم نو چې زه نږدې شوم نو هغه بډایګانې خزي وی ما ته تاسو کوي نه مونږ دلته نو بوړو چې ما وبو ته کتل نو لوخه اخه د یو احساس کې پاره کې راځي د واخو په پاڼه باندې چې نه دا ولګي وبته راځي نه ما د ته کیسه وکنو دی رالو نو د جړل کې ناستو په شګو کې او جړل د سترګو نه وخت کې بيدې د عربي شي ما ته وای چې خپه د دنیا کې داسې خلک مشته ما ته وای چې کراچۍ ته لاړ شه او دالته نه دا بورینګ والا دا کویان چې کني دا کسان پارټي راواله او دلته چې کوم خلکو ته ضرورت ته فاصله کې دوه کویان وچ دا فورن او کنو چې څومره پیسې په خرج کیږي دا څه پیسې خون کوي چې الله جل جلاله ورکړي په داسې ځای کې ولې مال خو الله درکړي ځکه قران کریم کې فرمایي وانفقوا مما رزقناکم میں نے تمہیں جو مال نصیب کیا ہے دیا ہے اس میں سے خرچ کر وچ هغه بورنګ او کنو ستنو هغه خلکو بیا پاغه باندې مزي کولې نو دا د الله جل شانه نعمتونه موږ سره څومره دي بمبا کولاو کا او براشي خفواره کولاو شاور د پاسه در باندې وبراتوي شي نو جنگ تا غیت لل نو کده لامبل ونه د په لامبلو 15 منټه لګیدل لکه نن سبا چې مونږ 15 منټه 3 منټه باندې لګي مونږ په ځان بیا صابون نه مګو چې کله ته شوبت وای کنه پای خو 3 منټه لګي لیکن دغه وخت کې د اوبو دومره تکلیف چې لامبل نه شو کچره لامبل نو کې دې شي چې لخر ته تلوي اغه اجر او ثواب د نشوي حاصلول د دې وجنه الله جل جلاله د اکرام او اعزاز په شهادت باندې کړي دي چې کله شهید شو نو بیا ته فرښتو غسل ور کړي دي او بیا تازه او به د سر نه ویری